أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. نانی درس کې به ان شاء الله العزیز سورة النساء پارہ نمبر 5 رکو نمبر 18 آیات نمبر 119 20 21 درې آیاتونه چې نو هغه به ویلې کېږي. څنګه چې پرونی آیات کې تیر شولو چې شیطان وی وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، زه به چې نو ستا د بندګانو نه ځان له یوه برخه حصه مقرره چې نو هغه به دې اخلم. نو اوس الله رب العزت دې آیات کې دا ذکر کوي چې د شیطان هغه اخیستل د هغه قصه د هغه حصه چې نو هغه څنګه ده. نو الله رب العزت وی شیطان وی چې زه ولا اضلنهم، زه به خامخا دوی چې نو هغه ګمراه بکړم، ولا امنینهم او خامخا زه به دوی په باطل ارزوګانو کې واچوم، ولا آمرنهم او زه به حکم وکړم دوی ته فلیبتکن اذان الانعام، نو دوی به شلی پرې کوي به چې نو هغه غوږونه د ساورو. اوس دې ځای کې وګورئ شیطان چې نو هغه خپل خبره کې د څه حد پورې چې نو هغه صحیح روان دی. شیطان می زبه چې نو هغه دوی ته سو کم زبه دوی گمراه کم. اوس دلته وګوره شیطان چې نو هغه په مختلف طریقو سره سړی چې نو هغه گمراه کوي. کله چې نو هغه په عبادت په صورت کې، کله چې نو هغه د حسب په صورت کې، کله چې نو هغه د نسب په صورت کې، مختلف طریقو مختلف حربو سره شیطان چې نو هغه د انسان په گمراهۍ پسې نو هغه انخته دی او خلق د شیطان هغه ټولي خبرې مني او بل طرف ته چوکتل شي د الله او د الله د رسول واضح سره آسان حکمي، هغه د الله او د الله د رسول هغه حکم چې نو هغه ته غاړه نږدي. شیطان و سره سره د دې چې الله رب العزت واضح ویلي دي چې دا شیطان چې دی نو هغه ستاسو دپاره عدو مبین دی، ښکاره دشمن دی، فتخذوه عدوا دی په دشمنۍ سره ونیسئ. وما يعدهم الشیطان الا غرورا، دی ستاسو سره چې کومه وعده کوي دا د غرور او د دوکې نه په دې کې حقانیت چې دی نو هغه نشته. خو دې ټولو خبرو باوجود ولې کوي؟ نو شیطان می ولا امنینهم، زه به خامخا دوی چې نو په باطل ارزوګانو کې واچوم. باطل کې چې نو هغه به ارزو به کوي، دی به ګناه کوي، دی به الله پاک غفور الرحیم دی. صحیح د څنګه چې الله پاک غفور الرحیم دی داسې الله پاک قهار او جبار هم دی. شیخ العرب والعجم شاکی محمد اختر صاحب نر اللہ مرقدہ میں فرمائل میں اس انسان کو انٹرنیشنل بیوقوف کہتا ہوں. زوار سړی ته چې دی نو هغه هم چې دا چې نو هغه د دنیا په سطح لوی بیوقوفه دی، چې کم سړی چې دی نو هغه د الله رب العزت چې نو هغه په رحمان او غفور رحیم صفت باندې چې دی نو هغه یقین ساتي او د رزاق صفت باندې یقین نه ساتي. د دنیا ټول ګناهونه دنیا ټول غلط کارونه چې نو هغه کوي وی الله رب العزت غفور الرحیم دی. دغه صفت خدا الله پاک رزاق هم دی او هو خیر الرازقین، بهترین رزق ورکون کې دی. نو چې تاسو څنګه د غفور الرحیم صفت ته ټیک لګولې دی او د خواهشاتو باندې چې نو هغه چلیږي، نو دې په غفور الرحیم سره په رزاق صفت باندې هم ټیک ولا کوه کنه. دنیا محنت د دنیا منډه د دنیا تړله چې نو هغه کمه کنه، نو د هغې دپاره 24 غنټې چې نو هغه محنت کوي او بیا وی چې دا بغیر د دین نه کېږي. نو د دین دپاره چې نو هغه تو څنګه وی چې د دین کارونه نه کوي، د حضور طریقې په ژوند کې نه راولي، پیغمبر علیه السلام په نقش قدم باندې نه چلیږي او بیا وی چې الله پاک غفور الرحیم دی، الله پاک چې نو هغه بخښنه وکړي، نو هغه داسې ممکنه نه ده. الله چې نو قادر مطلق ذات دی، الله پاک که د 100 کاله مشرک را واخلي او هغه د جهنم نه راوباسي جنت ته ولېږي، څوک دې تپوس نشي کولی. خدا یاد ساتئ د الله قانون داسې نه دی.
نو ځکه وایي ولا امنینهم زه به په ارزوګانو کې واچوم. دې د وجې نه نو هغه دوی به د ارزو نو کله به دی وایي مرګ خو لا ډېر لرې دی مړه، مرګ به کله راځي د هغې ته لا ډېر. کله به دی وایي یار دا خو دومره غټ ګناه نه دی. کله به دی چې نو هغه به وایي چې بعثت بعد الموت چې نو هغه نشته. کله به وایي چې الله پاک غفور الرحیم دی. نو دا خبرې به کوي. ولآمرنهم او زه به دوی ته حکم چې نو هغه ورکړم فلیبتکن آذان الانعام نو دوی به چې نو هغه سیرې پرې کوي به چې نو د څاورو غوږونه. اوس به دا دوی څنګه کول؟ نو د مکې د مشرکانو دا طریقې کارولو د هغوی به د بتانو په نومونو باندې چې نو هغه څاوري پرېښودل. مخکې به چې نو هغه انشاءالله اوومه سپاره کې چې نو هغه به راشي د هغې تفصیلو. نو دوی به دغه څاوري د بتانو په نوم باندې پرېښودل. نو دی له به دا غوږ چې نو هغې کټ کو دا به علامت ولو چې دا د پلانکي بت په نوم باندې دی. نو په دغه څاوري کې د سورلۍ څاورۍ به جو چا به پې سورلي نه کوله، که د پیو څاورۍ و نو چا به د پی نه اخیستل، او که د چا پسل ګیا وغیره چې نو هغه به یې خوړله نو څوک به ورته قارېدل نه. دا د پلانکي نو ببود په نوم باندې چې نو هغه دی. حالن کې د الله نه ما سوا چې نو هغه د بل چا په نوم باندې یو شی منښته دا هم نشتی. منښته چې څومره کېږي، قرباني چې څومره کېږي، دا به صرف او صرف یو د الله په نوم د الله د رضا دپاره چې نو هغه به کېږي. دې نه ما سوا په بل یو نوم باندې چې نو هغه نشته. که د الله د نوم سره دی، د پیغمبر نوم د پیغمبر دی سره هم شریک کو نو دا شرک دی. بیا الله پاک چې نو هغه دغه نه قبلی او نه به دغې باندې بخښنه کېږي، بلکې الټه پې الله پاک خلق نیسي. ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله او زه به دوی ته حکم کو فلیغیرن نو دوی به بدلی خلق الله پیدایښت د الله پاک، تخلیق د الله پاک. الله د کم صورت او شکل انسان له ورکړی دی نو دوی به دغه شکل او صورت چې دی نو هغه بدلی. اوس به دې ځای کې چې نو هغه بعضې خبرې به تاسو خو به کېږئ نه، خو هغه تفسیر لیکلی دی حضرات چې نو هغه په کتابونو کې لیکلی، فتاوو لیکلی، نو مجبوراً به یې زویم نو په هغې باندې چې دی نو آبی خو دغه به سوال ټول کوم. مونږ هر سړی چې دی نو هغه کمې او کوتاهي والی الله دې موږ ته دغه معافي وکړي او الله دې موږ ته عقل سلیم نصیب کړي. نو په هغې کې لیکلی دی چې دوی به څنګه د الله رب العزت تخلیق چې دی نو هغه بدلوي. نو یو وجه دا ده بعضې خلک چې دی نو هغه به یي به سړی او دی به د ښځو مشابهت شروع کړي، یي به ښځه او دا به د سړو چې دی نو هغه مشابهت شروع کړي. نو چې کله دی داسې وکړي نو دا د الله پاک چې دی نو هغه تخلیق بدلول دی. اوس د الله رب العزت دغه تخلیق بدلول نو دا ورته څوک وایي؟ دا ورته شیطان وایي. بیا په دغه کې چې دی نو هغې لیکلی وایي ښځه چې دی نو هغه اوس وریځې وباسي. نو دا په دې حکم زمره کې چې دی نو هغه راځي ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله. اوس چې دا وریځې وباسي، وریځې چې دی نو هغه نری کوي، نو دا د الله رب العزت په تخلیق کې چې دی نو هغه بدلون راولي. الله دې ولا کم صورت او کم شکل هیئت پیدا کړی دی، دا اوس دغه صورت او شکل هیئت د الله په ذات اعتراض کوي چې ګورې زه داسې ښکلې نه وم، زه دغه شانتې ښکلې یم، الله تا چې دا کم صورت را کړی دا دې خطا را کړی. الیاذ بالله. نو ځکه وایي دا د الله تخلیق بدلول دي. وایي کم کس چې دی نو هغه غاښونه ښځو کې یو برس دام دی او عربو کې خصوصا چې دی نو هغه داولو دی به چې دی نو هغه غاښونو په منځ کې به یې چاو کولو، غاښونه به یې نري کول، په دې په منځ کې به یې نری چې دی نو مخې د دوو غاښونو کې دی نو هغه به یې چاو کولو. دا به په هغوی کې چې نو هغه ښایسته ښځې به هم معلومېدې او قسمتدارې چې دی نو هغه به هم معلومېدی. نو دوی به دغه ته کار کولو. نو اوس که چېرته یو غاښ د بل غاښ د پاسه راختلی او دې نه تکلیف وي دا لرې کولی شي، خو که چېرته یو غاښ اوږد وي او یا یو غاښ چې دی نو هغه پلن وي یا یو غاښونه چې دی نو یو بل سره چې دی نو متصل جوخ جوخ چې دی نو هغه راغلي، د دې لرې کول، د دې رګمال کول، د دې واړه کول دا نشته. دا د الله رب العزت په تخلیق کې چې دی نو هغه څه کول نه تغیر دی. نو دا چې نو هغه ناجایز دی. بعضې دې پورې هم لیکلی دی چې د ښځو چې دی نو عورتو کې زیب و زینت و آرایش کې احکام، شرعي احکام، نو هغې کې داسې نور وګورئ نو په هغې کې دا هم لیکلي چې د ښځو چې دی نو هغه په سر باندې دلته چې دی نو هغه بمبولۍ کولو، قب جوړول، دا هم تخلیق چې دی نو بدلول دي. الله رب العزت چې ولکم خلقت ورکړی یا به دا کونسۍ کوي، چونټکې چې ورته موږ وایو، یا به په منځ باندې چې دی نو هغه به اختاړی یو طرف ته او بل طرف ته، دې نه ما سوا چې دی نو هغه نور سونډې کټ کول،
په سر باندې قوب جوړول سر چې دی نو هغه که خیال مې کړو بعضې ښځې چې دی نو هغه داسې هم وکړي ما ګوره ښځې نه دي لیدلي خو د ښځو سره چې کم ماشومانان وي نو دا مې لیدلي دي نو بعضې داسې بوځي بیا که مو خیال کړی داسې مخې ته وله چې دی نو دا یخته داسې راولي او دلته چې دی نو هغه ټوپ شانتي وله جوړ کړي نو دا چې دی نو هغې لیکلي تخلیق کې چې دی نو هغه بدموار پیدا کول تفسیر کبیر چې دی نو هغه امام رازي رحمه الله هغه چې نو هغه لیکلي ذخیرة الجنان کې چې نو هغه حضرت هم نقل کړي په چې نو تغییر په خلق تخلیق چې نو الله رب العزت چې نو هغه تخلیق کې د الله رب العزت په صورت ورکولو کې د کې یو بدلندام دی کم سړی چې وای ګیره خوري یا ګیره د موټې نه وړې کوي دا هم د الله پاک تخلیق چې دی نو هغې کې بدلون دی تفسیر چې نو کبیر امام فخر الدین رازي رحمه الله او دغه شان ذخیرة الجنان دی حضرت چې هغه لیکلي موټې نه ګیره وړه کول یا ګیره خریل دا هم فلا یغیرن خلق الله د الله رب العزت پیدا کړی صورت دی په هغې کې چې هغه دا کوي مخکې هم غالبا ما شاید چې یو پیره ویلو الله رب العزت چې کومې فرشتې پیدا کړي نو هرې فرشتې له یو ذکر عبادت چې نو هغه ورکړی او دغه چې په رکوع کې سجده کې قیام کې قومه او جلسه کوم ذکر تسبیحات چې نو هغه دا دقه کوي د یو قسم فرشتو د هغې ته تسبیح ده سبحان الذي زین الرجال باللها پاکي د هغې ذات لره چې کم ذات چې دی نو هغه سړي ښایسته کړي دي په ګیرو سره وزین النساء بالزوائب او ښځې چې دی نو هغې ښایسته کړي په چونټقو سره اوس وګورئ ښځې چې دی نو هغه په اوږو باندې یخته کټ کوي سړی چې دی نو هغه ګیره خوري اوس دا دواړه چې دی نو هغه بیا دا دومره لوی چې دی نو هغه یو خو ماته ته وي الله پاک تخلیق کې بدلوالی دی دویم دومره لوی دا دی چې حضور علیه الصلاة وسلام الله د ټولې دنیا دپاره رحمت رالیږلی دی مسلمانانو دپاره کافرانو دپاره هندوانو دپاره د زناورو دپاره د دې هر شیز دپاره د الله پیغمبر الله وایي ما رحمت جوړ کړی لیږلی او تاسو ګورئ ثابت سیرت ګورئ سیرت چې دی نو بهترین شیز دی په دنیا کې دنیا خلک ګوري سیرت چې دی نو هغه د حضور سیرت ګورئ د صحابو سیرت ګورئ د ژوند په تېرولو په خوند هم سړی پوه شي او سړی په ژوند چې دی نو هغه پته ورته هم ولګي الله پیغمبر چېرته چاته خیري نه دي کړی چېرته د الله پیغمبر چاته خیري نه دي کړی مخکې خیال مې کړی صورت انعام کې هم تېر شوي ولو د صورت آل عمران کې چې حضور علیه الصلاة وسلام چې نو هغه په غزوه احد کې انتهایی زخمی شولو او انتهایی درد ورته ورسولو خو چې څنګه د الله پیغمبر دا وی چې کیفه څنګه به چې نو هغه قوم کامیاب شي چې د هغوی خپل پیغمبر چې نو په وینو کې رنګ بنګ کوم الله رب العزت د طرف نه ډایرک حکم رالو لیس لک من الامر ستا دپاره د دې اختیار نشته ته هم موږ رحمت جوړ کړی خیري څنګه کې یو دم د الله د طرف نه وحی راله منې شولو خو حضور علیه الصلاة وسلام یو پیره چې نو هغه ناست دی تشریف فرما دی د کسرا بادشاه د طرف نه چې نو هغه د حضور علیه الصلاة وسلام پسې چې نو 2 سپایان رالل هغوی ورته وی موږ چې نو کسرا بادشاه را لیږلي او ستاسو ګرفتاري ده چې تاسو موږ ته چې نو هغه ګرفتاري راکړئ موږ تاسو خپل چې نو هغه شینشان له بیایو نبی علیه الصلاة وسلام چې ورته داسې وکتلو نو د هغوی چې نو هغه ګیرې خریلي او بریتونه یې غټ کړي ول نبی علیه الصلاة وسلام ورته ډایرک جمله دا ویلکما من امرکما بهذا تاسو الله تبا کا په دې باندې تاسو ته چې دی نو هغه چا حکم کړی چې تو ګیره خری او برید چې دی نو هغه پرېږده هغه غټوه الله پیغمبر دویمه جمله نه ده فرمایلي ډایرک یې ورته چې دی نو هغه وی ویلکما من امرکما بهذا تا الله تبا کا په دې تا ته حکم چا کړی چې تو دا کار چې دی نو هغه کې دا خو د 1,24,000 کم و بیش چې نو انبیاء علیهم الصلاة وسلام واجب عمل دی د هغه وخت نه چې نو هغه والا تر دې وخته پورې ان تر دې چې ګیره پرې ښودل د یو موټې درې واړو طرف ته یو موټه ګیره پرې ښودل دا خو داسې ول چې دا به کافر هم پرې ښودل فرعون باره کې تاسو اورېدلی نو حضرت موسی علیه الصلاة وسلام چې کله ورکوټ او هغه په غېږ کې واخیستو نو فرعون یې د ګیرې نه راښکو دی کنه د سر نه خو نه راښکو دی نو کافر به هم چې دی نو هغه داسې نه بهرحال نو الله وایي شیطان د هغه وخت نه دا ویلي اوس دته به دا ښه ښکاري د د بچ نه نو هغه د هغه برابر چې نو هغه ښکاري اوس دا څنګه چې نو هغه ښه ښکاري دا د کوم طرف چې نو هغه جایز دی فلا یغیرن خلق الله نو دوی بچ نه نو هغه تبدیلی کوي بدلی بچ نه نو الله هغه کم صورت چې الله ورکړي هغه کې به تغیر راولي و ما یتخذ الشیطان ولیا من دون الله
الله وایي څوک چې د الله نه ما سوا چې دی نو هغه شیطان دوست ونیسي فقط خسر خسرانا مبینا نو دا سړی چې دی نو هغه تاوان شو په لوی تاوان ښکاره سره یعدهم ویمنیهم الله وایي دا شیطان ورسره وعدې کوي او د وعدو سره چې دی نو هغه دی ورته ارزوګانې وري مړه دا خو لا د وخته دی دا خو لا وړوکی دی الله دا چې دی نو اوس به ته خلک وایي چې ته خو لاړې بیا بوډا شوې الله ته چې دی نو هغه شوې زموږ یو ملګری و زه هغه چې دی نو هغه زما په شان د ګیرۍ لکه بې وخته سپینه شوې وه یو بل وله پلان کې وي ته خو چې دی نو هغه بوډا شولې هغه ورته وایي راځه اوس دواړه منډه وهو په جنګ را الله ځئ په پرزولو دا د دې خبرې نه دي بوډاوالی ضعف دا د دې نه دا خو د الله د پیغمبر چې دی نو هغه سنت دی دا د الله د پیغمبر واجب عمل دی په دې کې بوډاوالی او ځوانوالی چې دی نو هغه نشتی نو شیطان ورته کله یو خبره کله بل کله دې ټایم باندې به چې دی نو هغه دغه کړي ته زه ګورې که نه شیطان کله اکثر انسان ته وایي مړه دا خو اوس لکه اوس ته چې نو پنځه وخته من شروع کړي یا به نفل مړه ته خو لا هلکې چې کله واده وکړي په خپله به شروع کړي بیا ورته اکثر وایي مړه کله چې نه نو هغه دې واده وشي چې بچي دې وشي چې خو ښکلې به ګیره پرېږدي بیا به دوا کړي کله ورته وایي چې نه نو هغه دا وشي دې عمر ته ورسوي چې بیا به تهجد شروع کړي بیا ورته وایي چې دې عمر ته په دې چل ول کې شیطان ته پته ده چې دا مسلمان دی رټ زه درته نشم ویلی چې دا کار داسې مه کوه یمنیهم د به ارزو ورکوي د سره به وعدې کې وس نه بیا نو په دې چل کې چې نو آن تر دې مرګ والله شي الله وایي وما یعدهم الشیطان دوی سره وعده نه کوي شیطان الا غروره سوا چې دی نو هغه د دوکې نه اولئک مأواهم جهنم کم سړی چې د شیطان په دوکه کې رالو الله دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي د دغې کسانو چې دی نو هغه ټکانه جهنم دی لا یجدون عنها محیصه بیا به د هغې نه چې دی نو خلاصې نه به وي مسلمان دپاره چې دی نو هغه خلاصې شته خو چې دی عذاب وسکي بیا به څه خلاصې شي مسلمان خو چې دی نو هغه به معیار د هغه به مقصود هغه به چې دی نو هغه هدف دا وي چې دی به په دخول اولي سره چې دی نو هغه جنت ته داخلېږي الله دې موږ په هغې سره داخل کړي او که کم د دنیا نه کافر چې نو دوی وری وښیول چې دنیا نه کافر لاړو نو بیا خو د هغې نه چې دی نو لا یجدون عنها محیصه همیشه دپاره چې دی نو بیا د هغې نه خلاصې نشي منتلی الله دې زموږ د جهنم نه حفاظت وکړي ولأضلنهم او زب خامخا گمراه کړم دوی ولأمنینهم او خامخا وابی چوم په باطل ارزوګانو کې ولآمرنهم او زب حکم کوم دوی ته فلیبتکن نو د بشلی اذان الانعام غوږونه د ساورو ولآمرنهم او زب حکم کوم دوی ته فلیغیرن نو د بدلی خلق الله تخلیق د الله یا پریکټ معنی سره کوي بیا ډېر آسان شي خلق الله پیدا کړی صورت د الله ومن یتخذ الشیطان او څوک چې ونیسي شیطان لره ولیا دوست من دون الله د الله نه سوا فقد خسر خسرانا مبینا نو هغه په نقصان کې پرېوتو په نقصان ښکاره یعدهم الشیطان یعدهم واقع سره وعده کوي ویمنیهم او ارزو کوي چې نو اچوي ارزوګانې ورته اچوي وما یعدهم الشیطان او د دوی سره واده نه کوي شیطان الا غرورا مگر د دوکې اولئک هم دا کسان مأواهم زید دی جهنم دی لا یجد ولا یجدون نبمومی بیا انها داغین محیصا خلاصی ولا اضلنهم او زب خامخا نو د گمراه کړم ولا امنینهم او خامخا زب د واچم په باطل ارزوګانو کې ولا امرنهم او زب حکم کړم دوی ته فلا یبتکن نو د بسلې بیا اذان الانعام غوګونه د ساورو ولا امرنهم او زب حکم ور کړم دوی ته فلا یغیرن نو د بدل خلق الله پیدا کړي صورت د الله ومن یتخذ الشیطان او څوک چې ونیسي شیطان لره ولیا دوست من دون الله د الله نسوا فقد خسر خسرانا مبینا هغه په نقصان کې شلو په نقصان ښکاره کې یعدهم وعده کوي هغه د دوی سره ویمنیهم او ارزو کې اچوي دوی لره وما یعدهم الشیطان او وعده نه کوي د دوی سره چې نو شیطان الا غرورا مگر د دوکې اولئک دا کسان مأواهم دی د دوی جهنم دی ولا یجدون او نه به مومي دوی انها د دغې نه محیصا خلاصي